تقریر کوله یو سړی بی سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي سپی چې چرته یي یو راغی وی چې جی دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي وی حدیث خو دی وی نو ما یو سپی ساتلی د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملو سپی وی چې ولې وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي او چې د شپې په بړستن کې م سپی را سره یم ملایکه به نه راځي چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي ټول عمر به ژوندی یم هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبره داسې ده بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اغوستی بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه سړی به مغه چا سره په قیامت کې وي چې دنیا کې چا سره مینه خیال م راغی نو ستا چې سپي سره مینه ده نو ګویا تم سپی چې تم سپی نو دا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي نو خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به مغه روح وایي دا زمونږ د قوم مزاج دی دا زمونږ د قوم ذهنیت دی عزیزانو تاسو به کله کتلي دا د ساینس استادان کاغه کړ په لاره ځي دا د ساینس استاد دی دا د ساینس استاد ماسټر صاحب ساینس پڑھاوے او جی اګورم داسې او جی تو ساینس پڑھاوے په پاکستان کې هم لا ساینس شته تاسو دا منلې ده خبره کوئ او دین پس بم ستاسو دا آینده نسل چې دی ساینس زده کړي زده به کړي ساینس تا نه وروستو چین آزاد شوی دی ساینس هغه زده کړی دی چې روس او امریکا ته یېرېږي ساینس هغه زده کړی د ټي وي او د وي سي آر په زمانه کې به هم ساینس زده شي او د کرکټ په زمانه کې به هم ساینس زده شي دې خوا وګوره یو طالب و بازار کې به ډېر ګرځېده نو چې بازار کې به یې چېرته ګړبړ ولیده نو چې راغی کتاب ته به یې کته خو یادول به یې هغه څیزونه نامرګری ورته وایي چې طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته یادوي شینکي خالونه دې نه بعد به هم تاسو چېرته ساینس زده کوئ چې په ګینټو ګینټو کرکټ میچ ته ناست یئ په ګینټو ورځې او شپې پکې تېرې شي بل ملک نه چې ریلې کېږي د شپې 2 بجې ورته راپاسي د کرکټ میچ دا قوم به دې نه پس ساینسدانان کېږي او راکټې به جوړوي او ایټمي ذرات به پیدا کوي او هایډروجن بم به جوړوي او جهاز به جوړوي بحري بیړه به جوړوي توپې به جوړوي ټینکونه به جوړوي آیندم په پاکستان کې دا خوب هم لیدلی دی چې دا ستاسو کالجونه او سکولونه او دا ساینس او دا لیبارټرۍ به دا شی زده لیدلی تاسو بچی که یونیورسټو کې دي هاسټلو کې ورته ټي وي ګانې لګېدلي کور ته چې راشي ټرانزسټر یې دې ورته اخیستي سړک ته راوځي او ټرانزسټر یې غوږ ته نیولي او نږدې دا هلکان دا چل نو په ارام کښېنئ د اکبر باچا لټ قومه خدای په راستی که هېڅ وکړي ځئ چېرته خره سروئ مړزان لوبوئ چرګان جنګوئ سپي ساتئ د مړزانو په وخت کې تاسو وګورئ په دې بازار کې دغه کوئ دا څه قوم دی یا دا خلق دی مړزان لوبول دا د کوم قوم کار یا په جنډوخانې کې جنډو سکل یا چرسونه سکل یا اوس یو بل لعنت راوتی دی په هیروین ښځې مدد شو ښځې
راشه په پېښور کې درته وښیم ښځې په هسپتالونو کې پرتې دي چې هغه میروین د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بیړي تباه کړه د قوم بچي تباه کړه د قوم مزاج ختم کړ خبره خو د ایران کوه 400 نشیان د ګولۍ نشانه شوه په دې اته ورځې خبره د چین کوه چې اپیني به په جاز کې کېنولو د پاس نه به یې راوغورځولو چې لاندې به راتلو بڼه بڼه به چې مرغانو به هم چېرته غوښه ونه هغه قومونه دي چې دا لعنت یې ختم کړو نو قومونه جوړ شو ته به قوم جوړېږي هلکانو ته وګوره ټونالو ګولۍ دی دغه د دوی علاج سر قلمون شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد زخو چغی جواما چه واللہ کا پاکستان ترغی پاکستان شی واللہ کا دا ملک ترغی دا سرو دا زامن و ملک شی چې تر څو پورې د ملک قانون قرآن شوی نه وي د ملک قانون حدیث د محمد رسول الله شوی نه وي دا په الیکشنونو او ریفرنډمونو نه کېږي اوس مسلې تپوس کوي جی ووټ ورکړو که ورنکړو تا د کمې ګناه ما نه تپوس کړی دی چې اوس چې د ملا د پیازه زوی ځان نه جوړ کړو اوس ما نه تپوس کوي چې ګناه ده که ثواب ته په ټپ وړون دی غوږونه دې نشته په غبرګو ناست دی چې اوس ما نه تپوس کوي کم کار چې په 7 کاله کې یو سړی ونه کړی شي هغه په 5 کالو کې نه شي که اسلام په 7 کاله کې پاکستان ته راونه رسېدو هغه په 15 کاله کې نه شي داسې یو ډونګ دی ټول ملک لګیا دی ټول ملک خزه او نر چې د پاکستان قانون قرآن پکار لګیا دي که نه ټول ملک لګیا دی نو د ټول ملک چې کوم شی خوښ دی چا قرآن او حدیث دی د هغې قانون دی د ټول ملک چې ټول ملک یې غواړي هغه نه راولي او چې ټول ملک وایي چې مارشالله ښه شی نه دی هغه دې په زور پې مسلطه کړي سرکاری خلق او غیر سرکاری عوام غیر عوام ټولو له کلمه تیره کوي چې په دې ملک کې مارشالله پکار ده نه ما دې په زور پې مسلطه ساتلې ده او چې ټوله دنیا چغه وایي چې د ملک قانون قرآن پکار دی او وایي صبر وکړئ ورور زه په دې نتیجه رسېدلی ټول ملک قرآني نظام غواړي خو د پاکستان ښځې نه غواړي ماوی رکاوټ پکې څه دی ولې نه راځي وایي جي نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روځي دا یې رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېږي ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې دې کپره کې دې اوبس کې که او لاړئ غر کې شرمېدلی وی او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کې او بربنډی ځان سره ګرځئ تاسو د دې علاقې خلک چې کېنې نینګه پښتانه نینګه نینګه کېنې کېنې هغه ورځ ما ته چا خط رالیږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه مه وایه کلي کار به دې خراب شي تاسو پوه شوئ پښتنو پسې بد مه وایه پښتنو پسې بد نه وایم په غربي مو لګي د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه پښتون خو هغه قوم چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به یې د ګولۍ نشانه کړ پښتانه داسې وو که نه وو نن د پښتنو حال وګوره راشئ مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سینما نه ډېرې راوځي سړو نه ښځې